बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मंग सब्जेक्ट है सिस्टम डिज़ाइन इन आर्किटेक्चर और यादी मजमून तक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इन आर्किटेक्चर वाई और याजी खलक वर्त सिंपली कंप्यूटर आर्किटेक्चर वेले से हमराते दा सब्जेक्ट नो पति सब्जेक्ट द सब्जेक्ट कोर्स कोड दे मंग सरा क्रेडिटार्स द फोर दी द प्रीरेक्विजिट दे सीज 213 न द सब्जेक्ट चिकुम प्रीरेक्विजिट सब्जेक्ट दे هغه موږ سره آی سی ټي 2 ده یعنی څوک هم چې کمپیوټر اورګنایزیشن ان آرکیټیکچر سبجیکټ وای نو هغوی باید آی سی ټي 1 او آی سی ټي 2 سبجیکټ ویلی بیسیکلی یا آی سی ټي سبجیکټ یو سبجیکټ هم ورته ویلی شو بس سمپلی دغه شان اپریټنګ سیسټم د دې سبجیکټ د سټډي کولو نه مخکې هغه ضروري دی چې باید هغه خلکو ویلی نو دا موږ سره कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर यो कोर सब्जेक्ट दे असासी सब्जेक्ट दे असासी सब्जेक्ट पदे माना چې د कंप्यूटर साइंस د हर फील्ड स्टूडेंट बा دا सब्जेक्ट وای هغه کده پروګرامینګ وي کده نیټورکینګ وي او کده ډیټابیس وي او کده هر یو فیلډ وي نو هغه دا سبجیکټ حتمن یو ځل وای نو د دې سبجیکټ هدف مونږ سره څه دی د دې سبجیکټ هدف مونږ سره دا دی چې په دې سبجیکټ کې به مونږه د اوسني مایکرو کمپیوټر آرکیټیکچر د هغه پرنسپلز مایکرو کمپیوټر څه ته وایي آرکیټیکچر څه ته وایي دا به مونږ انشاءالله په دې سبجیکټ کې ښه په جزیاتو سره وایو د مایکرو کمپیوټر اورګنایزیشن د دې کمپیوټر اپریشن څنګه دي د پرفارمنس څنګه دی د شان د دې نه علاوه امبیډډ سیسټم څنګه دي پیریفرل ډیوایسز څنګه دي د امبیډډ سیسټم جوړښت دغه طریقې کار دغه شان پیریفرل ډیوایسز میموري مینجمنټ یعنی میموري کې ډیټا څنګه سٹور کیږي څنګه ته ریټریو کیږي د ریم خبره کوم موږ دغه شان د پروسیسر فیملیز چې کوم دي کاغه د انټل کمپنی دا کاغه د پاور پی سی دا او کداغه شان نور دي دغه شان د دوی ایولوشن چې په دوی کې څنګه چینجز او امپروومنټس راغلل د دې نه علاوه کیش میموري د موږ سره د کیش میموري اورګنایزیشن دی د کیش میموري میپینګ فنکشنز دي بسز دي پی سی آی بس څنګه وي رول اف سیکنډري سټوریج دی فار ایگزامپل هارد ډیسک دی دې باره کې به موږ خبرې کوو ریډ امپلیمنټیشن input output operations input output devices دي interrupt mechanisms دي firewire InfiniBand او دغه شان نور ډېر ټاپکس به مونږ په دې سبجیکټ کې انشاءالله وایو نو په دې سبجیکټ کې ډیفرنٹ ټاپکس دي میتھڈ آف انسټرکشن هو زمونږ لیکچر به انشاءالله آنلاین وي ایگزام به څنګه وي نو هغه انټرنل اسسمنټ دی مډ ټرم ایگزام فائنل ایگزام ویک وایز کورس ډسټریبیوشن کې په فرست ویک کې به موږ انټروډکشن وایو آرکیټیکچر اورګنایزیشن څه ته وایي سټرکچر فنکشن څه ته وایي ولې دا سبجیکټ موږ زده کوو بیا نیکسټ کې به موږ د کمپیوټر هیسټري وایو هیسټري نه پس آی بي ایم دغه شان نور ډېر ټاپکس دي دغه تاسو په خپله کتلی شئ دا فایل موږ سره د کورس کنټینټس فایل نیکسټ د دې سبجیکټ دپاره مونږ سره کوم کتابونه دي چې مونږ یې فالو کولی شو د دې سبجیکټ دپاره د ټول نه بیسټ کتاب دی کمپیوټر اورګنایزیشن ان آرکیټیکچر بای ویلیام سټالینګز ویلیام سټالینګز ډېر یو زیات ښه کتاب لیکلی نو د دې کتاب 7th ایډیشن هم شته 8 هم شته 9th هم شته او 10 هم شته او اوس یې تقریبا 11th ایډیشن نوی راغلی خو مونږ سره دلته په سلایډ کې 9th ایډیشن دی په کورس کنټینټس کې نو مونږ به فالو کوو 10th ایډیشن مخکې 9 به مونږ فالو کوو اوس به مونږ د دې 10th ایډیشن کتاب فالو کوو د دې نه علاوه نور کتابونه هم دي د هینس یو پیټرسن کتاب دی د دې نه علاوه نور ډېر زیات کتابونه دي مونږ د ټولو نه استفاده کولی شو نیکسټ مونږ راځو خپل کلاس سٹارټ کو مونږ سره چیپټر 1 دی او په چیپټر 1 کې به مونږ د بیسیک کانسیپټس او د کمپیوټر ایولوشن باره کې خبرې کوو
بیسیک کانسپټس هغه بیسیک کانسپټس د کمپیوټر ارګنایزیشن آرکیټیکچر په دې به خبرې کوو او دغه شان د کمپیوټر ایولوشن یعنی د کمپیوټر شارټ هیسټري چې کمپیوټر څنګه امپروومنټ ته لاړه دې باندې به خبرې کوو نو راځو د ټول نه اول why study computer organization and architecture دا سبجیکټ مونږ ولې وایو او دا سبجیکټ څه دی د ټول نه اول اولنی پاراګراف ته راځو په کمپیوټر ساينس او انجینرینګ کې کمپیوټر آرکیټیکچر دا موږ سره یو فیلډ دی یو پریکټیکل آرټ دی یو سکل دی چې په دې کې مونږه د کمپیوټر ډیفرنٹ هارډویرز را سلیکټ کوو ډیفرنٹ د کمپیوټر هارډویر سلیکټ کوو او دغه هارډویرز یو بل سره کنیکټ کوو تر څو مونږ داسې کمپیوټرز جوړ کړو چې هغه زمونږ د کمپیوټر یوزرز او د هغوی نیډز افیکټیولی کمپلیټ یعنی زمونږ کمپیوټر یا چې کوم کمپیوټرز جوړیږي دا د داسې شکل سره جوړ شي چې هغه د خپل یوزرز نیډز په ښه طریقې سره په اسانه طریقې سره پوره کړي په هغې کې د افیکټیولی پروګرامونه رن شي او د یوزر ټول نیډز ښه صحیح پوره کړي In computer science and engineering, computer architecture is the practical art of selecting and interconnecting hardware components to create computers that meet consumer needs. This is generalize your definition that the computer organization and architecture چې په دې فیلډ کې به موږ څه کوو په دې کې به موږ ډفرنٹ هارډویر کمپوننټس سټډي کوو هغه به یو بل سره کنیکټ کوو تر څو موږ سره یو ښه کمپیوټر جوړ شي نیکسټ ولې دا سبجیکټ موږ ووایو زمونږ ورته څه ضرورت دی د سټوډنټس ورته څه ضرورت دی د دې دپاره چې مونږه د اوسني وخت د کمپیوټینګ پروفیشنل اوسو یو یا به و فار ایگزامپل یا سټوډنټس یو مونږه نو مونږ باید کمپیوټر از ا بلیک باکس ونه منو چې مونږ وایو صرف بس کمپیوټر یو بلیک باکس دی او پروګرامونه ایگزیکیوټ کوي مونږ ته بس کارونه ترسره کوي بس یو جادو ده او میجیک دی بس کیږي نه د کمپیوټینګ ټول سټوډنټس باید په دې پوه شي د دې نالج ورسره وي چې کمپیوټر کې دننه یا کمپیوټر په خپله یو فنکشنل سیسټم دی او په دې کې چې کوم دننه فنکشنل کمپوننټس دي برخې دي هغه کوم دي د هغوی کریکټرسټکس څه دی د هغوی پرفارمنس څنګه دی د هغوی انټریکشن څنګه دی او دغه شان دغه کمپوننټس د یو بل سره څنګه کمیونیکیشن نو دا د کمپیوټر ساينس د فیلډ د یو پروفیشنل لپاره ډېر امپورټنټ خبره ده چې هغه په دې پوه شي چې کمپیوټر څنګه کار کوي په کمپیوټر کې دننه کوم کمپوننټس یو دغه کمپوننټس بیا څنګه کار کوي دغه کمپوننټس خپل هغه فنکشن څنګه ترسره کوي فار ایگزامپل موږ وایو پروسیسر څنګه کار کوي پروسیسر کې دننه کوم کمپوننټس هغه کمپوننټس څه دي هغه کمپوننټس څه کارونه کوي څنګه کوي کومه طریقې سره یو بل سره کمیونیکیشن کوي دغه شان میموري کې ووایو دغه شان که نور کمپوننټس وښایو نو د کمپیوټر ساينس یا د کمپیوټینګ د فیلډ د پروفیشنل لپاره دا ډېره ضروري ده چې د کمپیوټر په نیچر او د کمپیوټر په جوړښت باندې پوه شي دغه شان سټوډنټس به ولې دا سبجیکټ زده کوي د هغوی دپاره ضروري ځکه ده چې سټوډنټس وکولی شي داسې پروګرامس داسې انسټرکشنز کمپیوټر ته ورکړي چې هغه په کمپیوټر کې افیکټیولی رن شي یعنی که موږ داسې ووایو چې کله هم موږ پروګرامینګ کوو کله هم موږ کمپیوټر ته خپل انسټرکشنز ورکوو نو دا انسټرکشن نارملی زموږ سره په های لیول لنګویجز کې وي او دغه انسټرکشن چې موږ په های لیول لنګویجز کې ولیکو دغه انسټرکشن او د کمپیوټر ترمنځ یعنی زمونږ او د کمپیوټر ترمنځ یو درېمګړی موجود چې هغه موږ سره کمپایلر زمونږ انسټرکشنز راواخلي او هغه کنورټ کړي د کمپیوټر یوزیبل فارم او کمپیوټر بیا په هغه یوزیبل فارم
باندې پوهیږي. سمپلی که مونږ ووایو نو باینریز یا مشین لنګویج ته کنورټ. اوس مونږ صرف په انسټرکشنز پوهیږو، په پروګرامینګ پوهیږو، د کمپیوټر په نیچر د کمپیوټر په جوړښت باندې نه پوهیږو. نو مې بي پرابلم دا راشي چې زمونږ انسټرکشن او پروګرام د کمپیوټر د نیچر مطابق نه وي او کوم څه چې مونږ د کمپیوټر نه غواړو مونږ ته هغه ریزلټس په صحیح شکل سره را نه کړي. نو د دې دپاره سټوډنټس ته پکار دی چې دا سبجیکټ زده کړي تر څو په دې پوه شي چې پروګرامینګ څنګه وکړي او د هغوی پروګرام دی په یو ریل مشین باندې څنګه efficiently رن شي. Students need to understand computer architecture in order to structure a program so that it runs more efficiently on a real machine. نو دا مونږ سره چې ولې مونږ کمپیوټر organization and architecture زده کوو. Next, architecture and organization. Architecture or computer organization and architecture دا خو مونږ ډسکس کړو چې څه ته وایي. خو دلته مونږ دوه نورې برخې وایو چې یو دی آرکیټیکچر او بل دی اورګنایزیشن. دا دواړه ډفرنٹ ټرمز دي، د دواړو بیل بیل مطلب دی. د دې دپاره چې مونږ په دې ښه پوه شو نو د دې دواړو د پوهېدلو دپاره فرسٹ آف آل ایگزامپلز وایو. فار ایگزامپل مونږ یو کور جوړو، مونږ سره واره ځمکه ده او مونږ وایو په دې مونږ کور جوړو. نو د ټول ناول مونږ یو انجینر راغواړو، یو مهندس راغواړو، آرکیټیکټ راغواړو، یا مونږ په خپله یوه نقشه اچوو چې زمونږ د دا کور په دې شکل وي، دلته د دا کوټه وي، دلته د داسې کوټه وي، دلته د واشروم وي، دلته د کچن وي، دلته د برنډه وي، دلته د لاره وي. یو آیډیا جوړه کړو، یوه نقشه واچو او بیا نیکسټ فیز کې دغه نقشه راواخلو او فزیکلی دغه شان دیوالونه جوړ کړو، هر څه ځای برابر شي او کور جوړ شي. سو دیر آر ټو فیزز. دا اولنۍ برخه چې ده دې کې مونږ څه جوړ کړ، نقشه هم جوړه کړه او دویمه برخه کې م څه وکړل، دغه نقشه هم فزیکلی امپلیمنټ کړه. نو د دې مطلب دا چې اولنۍ نقشې ته مونږ وایو آرکیټیکچر او دویمې برخې ته مونږ څه وایو اورګنایزیشن. دغه شان که مونږ یو بل اگزامپل راواخلو، مونږ وایو ټیلر دی، خیاط چې فار ایگزامپل کالي ګنډي. د ټول ناول خیاط څه کوي چې کوم کس ته جامې جوړوي د هغه اندازه واخلي، ناف واخلي، د هغه د کمیس اوږدوالی، د لستوڼي اوږدوالی، د پرتوګ اوږدوالی او دا ډیزاین او دا ټول ځان سره نوټ کړي، دا ټول به زه داسې جوړوم. نیکسټ کې بیا څه وکړي، کپړه راواخلي او په همغه سایزونو یې کټ کړي او بیا یې څه کړي، ویې ګنډي. سو دیټ دا چې کوم اولنۍ برخه ده چې دا ناف او دا هر څه دیټ از د آرکیټیکچر، کله چې دا بیا فزیکلی دا کپړه جوړوي دیټ از د اورګنایزیشن. نو مونږ داسې وایو چې آرکیټیکچر مونږ سره د کمپیوټر لاجیکل ټرمز دي او اورګنایزیشن مونږ سره فزیکل سټرکچر دی. آرکیټیکچر مونږ سره هغه ټول اټریبیوټس دي چې هغه پروګرامر ته ویزیبل، او اورګنایزیشن مونږ سره هغه برخه ده چې هغه دغه آرکیټیکچر او دغه فیچرز امپلیمنټ کوي فزیکلی. دغه شان آرکیټیکچر مونږ ته د وټ انسر راکوي، what a computer does, what a processor does, what memory do, what the buses do. Our organization مونږ ته د how جواب راکوي، how does the buses works, how the processor works. یعنی هغه physical hardware components څنګه کار کوي. نو مونږ وایو architecture is those attributes visible to the programmer. ګورئ د دې مطلب څه، د دې مطلب دا چې پروګرامر ته دا ښکاري آرکیټیکچر څنګه ورته ښکاري،
پروګرامر په دې پوهېږي چې په کمپیوټر کې کوم کوم انسټرکشن دی او دا به زه به څنګه انسټرکشن ورکوم پروسیسر ته به څنګه کارونه سپارم دغه شان ارګنایزیشن بیا دغه چې کوم انسټرکشن مونږ ورکو دا څنګه امپلیمنټ کیږي نو پروګرامر ته فار ایگزامپل انسټرکشنز ښکاري انسټرکشن سیټ ښکاري نمبر آف بټس په میموري کې چې ډیټا په څومره بټس کې سټور کیږي دا ورته ښکاري نو راځو اگزامپلز ته د ټول ناول دی انسټرکشن سیټ د نوم نه ظاهره ده چې سیټ آف انسټرکشن د هدایاتو مجموعه دا کوم د هدایاتو مجموعه ښیي انسټرکشن سیټ دا هغه د هدایاتو مجموعه ده په کوم باندې چې پروسیسر کوي پروسیسر چې کوم اپریشنز یا ټاسکس ترسره کوي د هغې د پروسیسر سره یو لیست وي نو پروسیسر صرف همغه کارونه کوي چې کوم هغه سره په دې لیست کې موجود وي که هغه جمع کوي منفي کوي که اینډ اپریشن کوي که لوډ کوي که هر څه کوي نو دغه آل لیست ته موږ وایو انسټرکشن سیټ چې دا په پروسیسر کې بلټن راغلی وي نو دغه انسټرکشن سیټ پروګرامر ته ښکاري پروګرامر دغه انسټرکشنز اخلي او د دغه انسټرکشن مطابق پروسیسر ته انسټرکشنز ورکوي so that instruction set is the architecture of the computer number of bits used for data representation چې کله موږ سره په میموري کې ډیټا سټور کیږي فار ایگزامپل ویریبل سټور کیږي ایډرس سټور کیږي نور ډیټا سټور کیږي نو په میموري کې پورشنز دی او د هر پورشن خپل خپل ایډرسز وي او د دغه پورشنز خپل خپل سایز وي مینس څومره بټس یعنی چې کته یو ویریبل سټور کوي نو څومره بټس به اخلي چې دا سټور شي څومره سایز به اخلي که ایډرس وي څومره وي نو دغه نمبر آف بټس چې د ډیټا ریپرزینټ کولو دپاره وي دا هم په آرکیټیکچر کې راځي ډیټا ټایپس کیریکټر انټیجر نمبر یا فار ایگزامپل نمبر ورته وایو یا کوم ځای کې ورته انټیجر وایو فلوټینګ پوینټ ورته وایو سټرنګز ورته وایو دغه شان انپوټ آوټپوټ میکانیزمز کمپیوټر ته به موږ انپوټ څنګه ورکوو آوټپوټ به ترې څنګه اخلو د دې نه علاوه ایډرسینګ ټیکنیکس په کمپیوټر کې چې څومره اپریشنز کیږي یا فار ایگزامپل د میموري نه ډیټا ځي پروسیسر ته او د پروسیسر نه ډیټا میموري کې سټور کیږي د انپوټ نه ډیټا راځي پروسیسر ته آوټپوټ ته ځي نو په میموري کې هم د هر یو ځای یو ایډرس وي او د هر یو انپوټ آوټپوټ ډیوایس چې کوم پورټس دي د هغې هم خپل ایډرسز وي نو دغه ایډرسز پروسیسر مینیج کوي نو دغه د ایډرسینګ ټیکنیکس ته هم څه وایي آرکیټیکچر وایي نو دا اوس موږ سره آرکیټیکچر راځو ارګنایزیشن نو ارګنایزیشن موږ سره فزیکل کمپوننټس دي فزیکل چې کومې برخې دي دا په ارګنایزیشن پورې تړلې دي اول موږ سره دی کنټرول سیګنلز کنټرول سیګنلز د نوم نه ظاهره ده چې موږ سره د کنټرولینګ دپاره استعمالي هغه سیګنلز دي چې هغه د اوورال کمپیوټر د کنټرولینګ دپاره یوز کیږي څنګه موږ سره په پروسیسر کې یو د پروسیسر یو پارټ دی چې هغه ته موږ کنټرول یونټ وایو کنټرول یونټ موږ وایو چې د کمپیوټر ټول کارونه مینیج کوي د کمپیوټر ټول اپریشنز کنټرولوي هر یو کمپوننټ ته انسټرکشن ورکوي چې ته دا کار وکړه هر یو کمپوننټ اکټیویټ کوي نو دغه ټول کارونه چې کنټرول یونټ کوي نو د دې دپاره موږ سره د کنټرول یونټ نه کنټرول بسز تللی وي او په دغه کنټرول بسز کې کنټرول یونټ کنټرول سیګنلز لېږي چې تر څو یو ډیوایس اکټیویټ کړي یو ډیوایس انسټرکشن ورکړي یو ډیوایس ته ووایي چې ته څه وکړه دا ورته وایي چې ته به څنګه ریسپانس ورکړې دغه ټول کارونه کنټرولېږي د کنټرول یونټ په ذریعه او کنټرول یونټ د کنټرول سیګنلز په ذریعه څه کوي کنټرولوي نو کنټرول سیګنلز هم موږ سره په ارګنایزیشن کې راځي
د دې نه علاوه interfaces between the computer and peripherals the input output devices او د کمپیوټر ترمنځ چې کوم انټرفیسز دغه هم موږ سره په ارګنایزیشن کې راځي د میموري کومه ټیکنالوژي موږ سره یوز شوې ده دا موږ سره په ارګنایزیشن کې راځي او دغه شان نور ډېر برخې دي خو دغه څو اګزامپلز موږ وویلې د دې دپاره چې ښه پوه شو یو بل اګزامپل ډسکس کوو موږ مخکې ډسکس کړو چې موږ سره پروسر چې څومره کارونه ترسره کوي د دغه ټول کارونو یو لیست وي ورسره او دغه لیست ته موږ انسټرکشن سیټ وایو نو موږ دا هم ویلې چې what a computer do is related to the architecture how does a computer work is related to the organization نو فار ایگزامپل موږ سره په دې انسټرکشن سیټ کې ډفرنٹ انسټرکشنز For example, it is an architectural design issue whether a computer will have a multiply instruction. It is an organizational issue whether that instruction will be implemented by a special multiply unit or by a mechanism that makes repeated use of the add unit of the system. Numunga simply دا وایو چې موږ سره یو کمپیوټر د ضرب عملی دپاره انسټرکشن لري د جمع دپاره یو دغه شان نور هم لري نو دا یو آرکیټیکچر ایشو ده چې کمپیوټر د موږ سره ضرب او جمع او منفي دپاره انسټرکشنز لري فار ایگزامپل ملټیپلای به ډسکس کوو چې دا ملټیپلای انسټرکشن لري دا آرکیټیکچرل خبره ده اوس دغه ملټیپلیکیشن به کمپیوټر څنګه کوي that is the organizational issue maybe computer internally د ضرب دپاره بیل کوم خاص یونټ ونه لري او کمپیوټر دغه ضرب د چې کوم د جمع دپاره کوم یونټ دی د هغې په ذریعه کوي څنګه یې کوي ګورئ ضرب صحیح خو ریپیټډ چې کله مونږ جمع کوو دته مونږ ضرب وایو فار ایگزامپل مونږ وایو 3 ضرب 2 صحیح ده نو 3 ځله 2 چې جمع کړو نو همغه 3 ضرب 2 سره مساوي شي نو میبي چې په کمپیوټر کې د ضرب دپاره بل یونټ نه وي فار ایگزامپل ډېر کمپیوټرز کې شته ځینو کې میبي نه وي او هغوی دا د چې کوم د ایډیشن یونټ دی د هغې په ذریعه کوي او هغوی فار ایگزامپل چې څومره ضرب وي همغومره اندازې تکراري ډول سره د جمع چې کوم یونټ دی هغه یوز کوي نو سمپلی موږ دا اگزامپل وویلی چې موږ سره که چیرې یو کمپیوټر د ضرب انسټرکشن لري دا په آرکیټیکچر کې راځي او دغه ضرب څنګه کوي آیا د ده دپاره د ضرب دپاره یو خاص یونټ لري او یا دغه ضرب چې کوم د ایډیشن یونټ دی هغه ریپیټډ یوز کوي او دغه ضرب کوي نو دا بیا آرکیټیکچر ایشو ده دغه شان نیکسټ موږ به لږ دا کلیریفای کړو لږ به نور هم ډفرنس به لږ معلوم کړو نو کمپیوټر ارګنایزیشن کې ګورئ مونږ ګیټس راغیستي دي یعنی فزیکلی هغه هارډویرس کې ګیټس څنګه وي هغه فزیکلی هارډویرس کار څنګه کوي څنګه خپل پرفارمنس ترسره کوي او چې کوم آرکیټیکچر د ده سره د تصویر داسې دی لکه کمپیوټر انټرفیس Computer organization encompasses all the physical aspects of the computer system. Now, computer organization ټول physical aspects مونږ سره په دې کې شامل دي. Computer organization will answer you how does a computer work. Computer organization مونږ ته دا وایي چې کمپیوټر څنګه کار کوي په ده کې examples راځي circuit designs یعنی مونږ سره circuits څنګه ډیزاین شوي دي control signals دي memory type دی نو دغه ټول مونږ سره په ارګنایزیشن کې راځي the visual interface of a computer دا مونږ سره architecture ده logical terms are seen by the programmer دا هم مونږ سره architecture ده computer architecture will answer you how do I design a computer
نو کمپیوټر آرکیټیکچر مونږ ته دا وایي چې کمپیوټر به مونږ ډیزاین کوو څنګه د ده په ایگزامپلز کې مونږ سره راځي انسټرکشن سیټ د مخکې مو ډسکس کړ انسټرکشن فارمیټس انسټرکشن فارمیټس مونږ سره دای چې کله مونږ سره انسټرکشنز په میموري کې سٹور کیږي او دغه انسټرکشن بیا پروسیسر ته ځي نو پروسیسر بیا دغه انسټرکشنز ون بای ون ایگزیکیوټ کوي دوباره د دې ریزلټ بیرته په میموري کې سٹور کیږي نو مونږ سره چې کوم په میموري کې یا ریم کې دغه انسټرکشن سٹور وي د دې فارمیټ څنګه وي نارملی که مونږ وګورو نو پروګرامینګ کې مونږ ډیر کار په ویریبلز کوو بیسیکلی دا ویریبل ته مونږ نوم ورکړی او په هغه نوم باندې مونږ هغه اکسس کوو خو د هغې بهایند یو ایډرس وي د میموري نو چې کله مونږ په یو ویریبل باندې یو اپریشن ترسره کوو نو مونږ ویریبل ورکړی ورسره انسټرکشن ورکړی چې یا جمع کا یا فار ایگزامپل یو ټاسک هم ورسپارلی نو یو هغه شو چې هغه اپریشن شو چې اپریشن ښیي چې څه به کوي او د ویریبل نیم سره به ایډرس نو د دغه انسټرکشن دا فارمیټ به څنګه وي څومره بټس به د دې اپریشن دپاره وي چې دې ته اپریشن کوډ وایي او څومره بټ به ایډرس ریپرزینټ کوي دا به موږ سره دغه شان په دې انسټرکشن کې موږ سره ایډرسینګ موډ په نوم یوه برخه دغه ایډرسینګ موډ پروسیسر ته دا ښیي چې کوم دا اپریشن د انسټرکشن تا ته راغلی په دې کې چې کوم ایډرس ده دا ایډرس څنګه دی آیا دا ایډرس د انپوټ نه راځي دا د آوټپوټ نه راځي آیا دا د میموري د یو لوکیشن نه راځي آیا دا یوزر انپوټ ورکوي ډایرکټ یا فار ایگزامپل دا ډایرکټ کانسټنټ دی او یا فار ایگزامپل دا تا ته یو بل نیکسټ ایډرس درکوي نو د دې لپاره یو پورشن وي ایډرسینګ موډز ایډرسینګ موډ هم په خپله یو ټاپک دی چې موږ سره ډایرکټ ایډرسینګ موډ دی انډایرکټ دی صحیح ده مختلف دي نو دا موږ سره انکریمنټ او ډیکریمنټ ایډرسینګ موډز د ایریز دپاره دا به انشاءالله وروسته ډسکس کوو ډیټا ټایپس دا ټول موږ سره په کمپیوټر آرکیټیکچر کې راځي نیکسټ historically and still today the distinction between architecture and organization has been an important one د پخوا نه اوسه پورې دا ډېر important دی many manufacturers offer a family of computer models all with the same architecture but with differences in organization د پخوا نه اوسه پورې دا ډېر important دا مختلف قسم ته کمپنیز چې کوم دي چې هغوی فار ایگزامپل کمپیوټرز جوړوي یا فار ایگزامپل ډفرنٹ کمپوننټس جوړوي پروسیسر جوړوي فار ایگزامپل نو هغوی داسې فیملیز جوړوي فار ایگزامپل انټل موږ سره د پینټم جوړ کړی یا x86 فیملی جوړه کړې ده نو په دې کمپیوټرو یا په دې ډیوایسز کې دوی اکثرا آرکیټیکچر هم سیم ساتي چې څومره ماډلز دي په ټولو کې یو آرکیټیکچر دی خو ارګنایزیشن پکې بار بار چینج کوي دا د څه دپاره ګورئ بانګه مخکې د انسټرکشن سیټ خبره وکړه او موږ ویلې چې انسټرکشن سیټ مطابق یو انسټرکشن پروسیسر ته یو ایگزیکیوټ کوي اوس موږ وایو دا پروګرامر ته ویزیبلی بټ هاو ګورئ دا لو لیول پروګرامر ته ویزیبلی چې څوک اسمبلی لنګویج باندې کار کوي نو دا الریډي دغه پروګرامینګ شوی مونږ اپریټنګ سیسټم یوز کوو چې اپریټنګ سیسټم ته مونږه په ګرافیکل یوزر انټرفیس باندې هر څه وایو او هغه بیا پروسیسر ته هغه انسټرکشنز ورکوي نو دا ډیفاینډ وي اپریټنګ سیسټم انټیلیجنټ دی په همدې چې هغه پروسیسر میموري او ډسک مینجمنټ او فایل مینجمنټ او دغه ټول کارونه کوي مونږ ته ټول هر څه په خپله مینج کوي نو اکثره کمپنیز ارګنایزیشن بدلی خو آرکیټیکچر سیم ساتي د دې دپاره چې کوم سافټویرز هغې جوړوي چې هغه سافټویرز یوزلیس نشي چې کله هم آرکیټیکچر چینج شي نو پخوانی سافټویر بیا په نوي سافټویر کې کار نه کوي نو که موږ په شارټ ډول سره ووایو په لنډ ډول سره ووایو computer organization mainly deals with how a particular hardware works in a computer
where a computer architecture deals with how to design a circuit for such hardware. نو ارګنایزیشن موږ ته دا وایي چې یو خاص هارډویر کار څنګه کوي او ارکیټیکچر موږ دا وایي چې هغې د یو خاص سرکټ دپاره ډیلس وت هاو موږ څنګه یو سرکټ ډیزاین کوو د یو خاص هارډویر دپاره فار ایگزامپل د انټل کمپني ده انټل هغه کمپني ده چې ډفرنٹ پروسیسر جوړوي اوسه پورې د پینټیم یې جوړو د هغې نه پخوا x86 و اوس کور پروسیسرز دي کور i9 لیټسټ پروسیسر راغلی نو د x86 چې څومره فیملی ده د ټولو سیم بیسک آرکیټیکچر دی x86 دا بیسیکلی د آرکیټیکچر نیم دی موږ چې کله ګورو نو موږ وایو دا 32 بټ نو په دې آرکیټیکچر کې دا د ډیټا چې کوم موومنټ ده دا in the form of 32 bit وي instructions size په 32 bit کې دي نو ځکه موږ وایو دا 32 bit ده خو دا په دې آرکیټیکچر کې یوازې دا خبره نه ده د دې نه علاوه هم ډېرې خبرې خو دې ته موږ x86 آرکیټیکچر وایو په دې ټول ماډلو کې هم یو آرکیټیکچر دی دغه شان IBM سیسټم 370 IBM انټرنیشنل بزنس مشین دا یو کمپني ده چې د 1950 نه 1951 نه را په دې خوا کمپیوټرز جوړوي او په مارکیټ کې ډېر وختونو کې ښه نوم لرلو نو دا د سیسټم 370 په نوم د کمپیوټرو یو فیملی جوړه چې په دې کې مختلف ماډلز ول نو په دې ټولو ماډلو کې هم سیم آرکیټیکچر خو ارګنایزیشن پکې چینج نو د دې ګټه څه this gives code compatibility at least backwards نو دا موږ ته کوډ کمپیټیبلټي راکوي مطلب دا چې زمونږه کوډ کمپیټیبل وي پخوانی کوډ هم په نوي مشین کار کوي بیکورډ کمپیټیبلټي دته وایي چې تا سره پخوانی سافټویر په نوي مشین کار وکړي ارګنایزیشن ډفر بټوین ډفرنٹ ورژنز دغه شان د دې به زه تاسو ته یو بل مثال درکړم موږ یوز کوو سامسنګ موبایل آیفون یوز کوو دغه شان بلیک بیری و مخکې هواوی ده اوپو موبایلونه دي ډفرنٹ موبایلونه دي تاسو ګورئ موږ سره د دې ټولو دپاره خپل اپریټنګ سیسټم یې سافټویر د آیفون دپاره خپل اپریټنګ سیسټم دی د سامسنګ چې کوم یوز کوي هغه د انډرایډ همدغه انډرایډ بیا په هواوی کې هم کار کوي په اوپو کې هم کار کوي دغه شان نور موبایلونو کې هم کار کوي ولې کار کوي د هواوی او د سامسنګ آرکیټیکچر سیم دی خو همدغه انډرایډ بیا په آیفون کار نه کوي وای د آرکیټیکچر از ډفرنٹ ارګنایزیشن خو ډفرنٹ دی او دی آرکیټیکچر یې هم ډفرنٹ دی مثال که څه داسې ووایم سامسنګ خپل یو ماډل راوباسي نوٹ 9 فار ایگزامپل په هغې کې انډرایډ کار کوي نیکسټ ایئر ته نوٹ 10 راوباسي نوٹ 10 کې بیا انډرایډ کار کوي ریزن څه دی دوی څه چینج راوسته دوی په ارګنایزیشن کې چینج راوست دوی سره آرکیټیکچر همغه پخوانی دی ارګنایزیشن یې بدل دغه شان د آیفون چې کوم اپریټنګ سیسټم دی هغه په سامسنګ کار نه کوي ولې آرکیټیکچر یې ډفرنٹ دی نو دا و موږ سره تر دې ځای پورې آرکیټیکچر اینډ ارګنایزیشن زموږ سره نیکسټ ټاپک دی